تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہانو تا دا صلح حدیبیہ نه پس خطونه شروع کړیو او نبی علیہ السلام به صحابه کرام لیږل او دا صحابه کرام به د وفد په شکل کې نو بلکې یو صحابي به تللو چې کوم مشهور صحابي دی حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه چې دا هغه متعلق باقاعده په قرآن شریف کې یو سورت راغلی سوره ممتحنه د فتح مکې په موقع باندې د مکې د فتح حالات چې کله شروع کړو انشاءالله په هغه کې به د تفصیلي واقعه بیا راځي به خو حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه یو لوی جلیل قدر صحابي دی. نبی علیه السلام دی راوغوښتلو وی تعالی خط درکومه او د مصر چې کوم بادشاه دی هغې ته به دا خط وړی هغوی د الله پاک رسول چې ستاسو حکم دی بلکل به ځمه او د مصر بادشاه چې په دغه وخت کې دا عیسائی بادشاه او د قطبیان چې کوم هلته پاتې کېدل د هغوی خاندان نه و د هغوی مشر هم و. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط ورطوری کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى عظیم مصر. دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا دے او دا عظیم مصر پنوم باندی دے مشر چوتویلش او السلام علی من اتبع الهدى. سلام دی پاگا چا بانی سوک دی ہدایت پہ روکار وی دکا چی با کافر بانی سلام اچھول نشت لے عام سلام بغور دے چاگے کے ٹول مسلمانان را دی او دا چونکہ عیسائیون ویویلی یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ورطوہ چراشی کتابیانو آئے خبر زمگو استاسو منز کی برابر دا دا اللہ ناما سیوا دا بلچا سا بندگی با نکو دا اللہ تعالیٰ سر بشرک نکو یو بل نبا خدایان نجوڑو مانا دارا چھ دیو بل خبر بغیر دلیل نمنو او کتاسو دا خبر نمنی نو کاواشی مگو خدا اللہ تابداری او بیا ورطولی چھ کہ اسلم تسلم اسلام قبول کا نو بچ پشی کہ دنیا کی بم کل زندگی تیرے آخرت کی بم تیرے او بیا ورطولی کہ اسلام دیرا نوڑلو دا دی قطفیانو دا طول گناہ بستا پغاڑی کہ تا مسلمان نشولی دا سمر حکومت کی چاسر رعایت دے قبطیان چی دی دا دی طول گناہگار بمتای لکه موږ مخکې ویلو چې الناس علی دین ملوکهم خلک باچا ته ګوري پخواني بادشاهانو په طرز باندې به خلکو ژوند تېرو د هغه به یو رعب و دبدبه به وه نو که ته مسلمان شې تا سره فورا خلک مسلمانېږي. خط حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه ته ورکړلو او حاتب بیا ورسېدلو او اجازت یې غوښتلو اجازت ورته میلاو شو ساده کپړو کې او دسی یو د عربو کپڑے ډېر ساده وي په هغه زمانه کې. حاتب چې کله د مصر د بادشاه دربار ته دننه لاړلو نو خط یې ورته ورکړلو او د حاتب په خپل هم ډېر هوښیار سړی و ډېر پوهه صحابي و په خپل ورله هم دعوت ورکړل د نبی صلی الله علیه وسلم د خط سره په خپل هغه ته یو دعوت ورکړلو
او عبرتي خبرې ورته ورکړلې. ورته ویلو ویل تا نه مې مخکې هم دلته په دې چوکۍ باندې په دې کرسۍ مخکې هم یو سړی و او هغه دعوه کړې وه چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای ځای یم. فاخذه الله نکال الاخرة والاولی، الله پاکو د دنیا او د آخرت په سزاګانو کې راګیر کړی دی. ګوره د هغه نه عبرت والا او هغه عبرت جوړ شوی او ته چېرته عبرت جوړ نه شي. ته د الله نافرماني وکړې او عذاب در باندې راشي، عبرت ته جوړ نه شي. ته د خلکو نه عبرت والا. او بیا یې ورته د نصیحت خبرې وکړلې. ورته ویل ګوره د عیسی علیه السلام د دې خبرې بشارت کو یعدي من بعد اسمه احمد، دا عیسائی بادشاہ ځکه ورته ویل موسی علیه السلام ویل ما نه پس به عیسی علیه السلام راځي او عیسی علیه السلام ویل ما نه پس به محمد صلی الله علیه وسلم راځي. نو څنګه چې تاسو د عیسی علیه السلام خبره منودلې ده، دا موسی علیه السلام ویلو، دقه شان عیسی علیه السلام ویلو ما نه پس به نبی صلی الله علیه وسلم راځي. د دې پیغمبر پیشنګویي هغه ورکړې ده. او دویمه دا چې ګورئ تاسو څنګه د تورات خلکو له دعوت ورکو چې کوم یهودان چې انجیل زموږ سره ومنئ، دقه شان موږ دعوت ورکو قرآن ته چې خلکو قرآن شریف طرف ته راځئ. زموږ دعوت چېرته د قومیت طرف ته نه دی، نسل پرستۍ طرف ته نه دی، بلکې زموږ دعوت قرآن شریف طرف ته دی. او واقع عیسایانو په هغه وخت کې دعوت انجیل ته ورکو، زموږ سره انجیل ومنئ. او صحابه کرامو به دعوت قرآن ته ورکو، یعنې موږ تا قرآن شریف ته راغواړو، قرآن شریف زموږ سره ومنه. حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه ډېرې مؤثرې خبرې د مصر بادشاه ته وکړلې او ډېر په ښه طریقه باندې پوهه کړلو، دلایل یې ورته ورکړلو. د مصر بادشاه وویلو حاتب ابن ابي بلتعه چې خط مې ولوستلو او ستاسو صاحب ډېر ښه سړی دی، ښه د دې خط نه معلومیږي دا جادوګر نه دی، ساحر نه دی، کاهن نه دی، دروغجن نه دی، ډېر ښه سړی ماته ښکارېږي. ویل موږ هم په یو دین باندې یو که نه، یا موږ هم دین خوښوو، موږ په دین باندې یو. نو خبره خو ظاهرا ټیک وه چې دین باندې مطلب دا نه چې خلک به د اسلام په خبره باندې عمل کوي، به اسلام به مني، خو هغه خپل دین طرف ته اشاره وکړي. زموږ هم یو سوچ دی، زموږ یو فکر دی، موږ خو هغه نه شو پرېښودلی. ها که زموږ د دین نه او زموږ د دې اسلامي چې کومه طریقه د دې نه چا ښه طریقه راوړه بیا یې ورسره منو. او دا په دنیا کې د خلکو یو قانون هم دی چې کوم خلک په کم دین باندې وي، په کم ایمان او په کم سوچ او فکر باندې وي، چې هغه ورته کله د هغې نه هغه ورته ټول نه ښه ښکاري، که د هغې نه ورته چا ښه پیش کړلو. و زموږ ایمان او زموږ اسلام موږ ته د ټوله دنیا د هر څه نه ښایسته ښکارېږي. نو سوال نه پیدا کېږي چې موږ خپله خبره چا لپاره پرېږدو. بهرحال نبي صلی الله علیه وسلم د دې خط اثر و په بادشاه باندې، او هغه ویل چې واقع پیغمبر هم ټیک دی او د ده ویناګانې هم اثر دی، خو موږ بهرحال په یو دین باندې یو، د هغه دین موږ تابعداري کوو، که د هغې نه چا ښه راوړلو. حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه سره بیا هم گفتگو کړې ده او داسې و چې داسې عناد او ځیرې په هغه وخت کې شي ښکاره نه کړلو، خو خبرو نه معلومه شوله چې اسلام او دین نه مني. بیا یې خط ولیکلو نبی علیه السلام ته چې دا خط چې دی دا د عظیم مصر د طرف نه دی الى محمد ابن عبدالله، دلته د رسول الله ونه لیکلو چې محمد زوی د عبدالله، هغه ته خط لیږمه والسلام علیکم. نبی علیه السلام خو السلام علی من اتبع الهدی لیکلي او دوی چې السلام علیکم، او په خط کې ولیکل چې ستا چې کوم کس را لیږلی و هغه ماته ورسېدلو، ما سره میلاو شو، خط ما ولوستلو او ستا ښه ډېر متاثره کړمه او ما ته اندازه ته ساحر هم نه، جادوګر هم نه، او زه په دې باندې غور کوم، فکر کوم په دې باندې. او بیا ورته ولیکل چې زه تا ته یوه هدیه در لیږمه او زما خواهش دا دی چې ته زما هغه هدیه
او دماغه تحفه او ډالۍ به قبلې. د مصر بادشاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تحفه او ډالۍ کې 3 شیزونه راولېږل. حاتب بن ابي بلتعه ته ورکړل، ویل دا به خپل پیغمبر له ورکړل. 2 ورته وینځي راولېږل، 1 ورته قچر راولېږلو، 2 ورته جوړه جامه راولېږله. نبی صلی الله علیه وسلم لا حاتب بن ابي بلتعه په خاطر طریقه باندې سرکاري چې کومې طریقې کار وي د سفیرانو د نمائندګانو د بل ملک هغه طریقې را رخصت کړلو او ختم راوړلو. تحفې تحایف او ډالۍ هم نبی علیه السلام د مصر د بادشاه نه ورته راوړل. نبی علیه السلام خط ولوستلو، د خط د لوستلو نه پسې تحفې او ډالۍ قبولې کړلې. او دا یو ذهن کې به سوال راځي چې د کافر نه تحفې او ډالۍ قبلول څنګه دي؟ اصلي کې د کافرو 2 قسمونه دي. یو هغه کافر دی چې هغه حربي وي، هغه سره مسلمانان په جنگ باندې وي، اسلام خلاف کوي، د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي، نو هغه تحفه قبلول به ټیک نه دي. لکه سلیمان علیه السلام ته بلقیس چې دی هغه ولا کله خط ولېږلو، هغه تحفه او ډالۍ راولېږل. سلیمان علیه السلام ورته واپس کړل، وی دا تاسو په دې باندې خوشاله یې، په دې نه خوشاله ګو د ما سره دنیا اعلی نعمتونه دي. او بلقیس ته خط ولېږلو چې فوراً مسلمانه شه کنه جنگ ته تیار شه. نو سلیمان علیه السلام چې د هغې سره د هغې هغه د جنگ حالاتو داسې یو د حکومت د اسلام مخالفت یې کولو، نو سلیمان علیه السلام واپس کړي د تحفه او ډالۍ د بلقیس. نو که داسې کافر وي چې د هغه سره مسلمانان په جنگ باندې وي، د مسلمانانو خلاف هغه عملا برسریفې کار وي، د هغه تحفه او ډالۍ به نه قبلوي. دا منع ده د مسلمانانو لپاره، ځکه دا په جنگ باندې اثر کوي، بیا دا په جنگونو کې خلل پیدا کوي، دا خدع او دوکه پیدا کوي بیا، او خپل خلق په دې طریقه باندې پیدا کوي. د مسلمانانو نفسیات معلوموي، دا مشر د مسلمانانو څنګه سړی دی، دا پیسو لپاره جنگ کوي کنه دا واقع د اسلام لپاره او دین لپاره جهاد کو جنگ کوي. نو د دې خلکو نه به تحفه او ډالۍ نه قبلوي. که داسې کافر دی چې مسلمانانو ته څه نه وایي، مسلمانان خوښ دي، مسلمانان بد نشي، د مسلمانانو خلاف په یو کار کې د مولویست نه د جماعتونو خلاف نه د مدرسو خلاف نه دی، د دین خلاف داسې کوي نه، خپل دین سره او د خپل کفر سره کار دی. نو که داسې کافر مسلمانانو ته تحفې او ډالۍ رالیږي، مسلمانان هغه قبلولی شي. نبی علیه السلام قبول کړلې او په هغې کې یوه وینځه انس رضی الله عنه ته یې ورکړله. نبی علیه السلام یوه وساتله، قبطیه ماریا قبطه چې ورته ویلی شي، او دا نبی علیه السلام بیا قبطي خاندان سره تعلق او ماریا دا نبی علیه السلام بیا وساتله. او د دې نه د نبی علیه السلام بچی ابراهیم بیا پیدا شوی دی. ابراهیم چې کوم زوی د نبی علیه السلام په مدینه کې پیدا شوی و، هغه د ماریا قبطي نه پیدا شوی و، او دا د نبی علیه السلام د بچی بیا مور وه، ام ولد هغې ته بیا ویلی شي. نو دا د نبی علیه السلام د هغې قچر چې کوم و، هغې له بیا باقاعده نوم ښودلی شوی و، او د هغې جوړه هم نبي صلی الله علیه وسلم قبول کړل. او دا د نبی علیه السلام هغه له دعوت ورکولو، خبرولو، دلته باقاعده پیغمبر راغلی دعوت درکوما، او د خپل رعایت خیال وساته، خپل حکومت هم بچ کولی شي په دې باندې. او دغه هم ورته ویلو، حاتب بن ابي بلتعه هم ورته ویلو، ویلی ته به دلته حکومت کوې، مشر به ته مسلمان شه. باچاهانو زیات طور د حکومت سره غم چې څوک رانه حکومت وانلي. دا د مسلمانانو ته په دې کې سبق دی چې ځان نه به جومات ګوټه خونه نه جوړوئ. ورې د دنیا اسلام یو عالمي دین دی، او دا مکمل نظام حیات دی، او د دنیا غټ خلک او بادشاهان خلک دین خبرول پکار دي. او دا کار بادشاہ کولی شي. اوس موږ چې چا ته خط لیږو، زموږ د خط څه حیثیت دی؟ د نبی علیه السلام د هغې وخت مشر و، د مدینې د ریاست بادشاه و، او د مسلمانانو مشري کوله، پیغمبر و، ځکه یې خطونه لیږل. مسلمانان حکمرانان به دقه شان کافرو ته دعوت به ورکوي، اسلام خوبیانې به ذکر کوي. به اوس داسې په دنیا کې د دنیا ټوله میډیا او د دنیا ټول خلک د اسلام خلاف دي،
او زموږ د خلکو په خولو باندې مهور نه دي، دا ګونګیان دي، د خپل اسلام دفاع نشي کولی، هغو له دعوت ورکول ډېره غټه خبره ده. لکه چې کوم انسان په خپله ګډ وډ وي که نه او په خپل انسان پیاز په بډی، نو هغه بیا چا سره خبر نشي کولی، ځکه هغه په خپله لکه دی نه په اسلام پوه دی نه په دین پوه دی. زموږ په وطن کې مخکیني حکومت کې وزیر داخله و او قل هو ولا نه ورتلو، چې قل هو زموږ د وطن چرګانو ته به مې یادوي. قل هو خو خلک ماشوم ته مور په مور په غېږ کې زده کوي، چې د وطن داسې حکمران چې قل هو ولا نه وردي ابه چاله د اسلام دعوت څه ورکړي، بیا خو موږ خلک ولې وټونه هم ورکوو. بیا موږ چې سیاست نه کوو جي او سیاست کو پر وټونه ورځي ټول شیخان وتي بیا او دقه خړسر له وټونه ورکي او چې د اسلامي نظام خبره کوي به پیریان راځي. نه 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 موږ حکومت سره کار اسلام سره موږ نه کوي، الکه ظالم په قطار کې ولاړ وټي د خړسر له ورکړل بي ایمان الله، او چې اسلامي نظام او اسلامي حکومت د لپاره خبر راشي به پتا پیریانی. موږ مسلمانانو کې دا کوتاهی ده، هغه خړسر په خوا کې ولا حج ثواب ده او د اسلامي نظام د لپاره خلکو د کفر ښکاري. موږ دیندارو خلکو خبره کو، بيدونه خو بيدینه دي ځه ابيدینه د لپاره د هر څه کې او اسلام د لپاره خلک د اسلامي حکومت د لپاره خلکو د کارانو کفر ښکاري. دیو ځکه نبی علیہ السلام بادشاهانو ته خطونه لېږل چې حکومتونه مسلمان شي، بادشاهان مسلمان شي، رعایت په خپل اثر اخلي. بیا د کور مشر چې د قابو کړل ټول کشران د قابو کړل. دا بیا نبی علیہ السلام دې نه پس کسرا ته د ایران بادشاہ ته بیا خط لېږلی دی، وغلی عبدالله ابن حذیفه غالبا رضی الله عنه هغه ته خط ورکړی. داغه تذکره به ان شاء الله تعالی سبا کو. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا